الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. مخکې دا خبره وشوه چې يهوديان د مشرکانو سره دوستي کوي. د دې خبرې مقصد دا و چې د نبی علیہ السلام دین توحید دی. ته د نبی علیہ السلام د دین په ځای باندې مشرکانو سره دوستي کوي. ته ځان د موسی علیہ السلام امتی وي او موسی علیہ السلام د توحید پیغمبر و. پکار خدا له چې تا د نبی علیہ السلام سمینه کوله تر ازو د هغه چا سره دوستی کوي چې هغه د شرک دین دی. دا هغه په نسبانه اصل دین د شرک دی. نو ګوره ته نبی علیہ السلام د دشمن سره دوستی کوي نو دا کار غلط دی. وسوي چې دیو د مؤمنانو سره ډېر زیات دشمنی کوي. د مشرکانو سره دوستی کوي يهوديان او د مؤمنانو سره سخت دشمنی کوي. حالانکه مؤمن چې دی نو د يهودي سره ودی خبره کې شریک دی چې د دوانو دین په اصل کې د توحید دین دی. ځکه ابراهیم علیه السلام خو د توحید خبره کړو د شرک خبره نه کړو. نو دا رد دی په يهوديان باندې. د دې آیاتونو شان نزول داره پس منظر داره چې وای دا د حبشي چې کوم عیسایان حبشه د ایتوپیا جوړو او دې حبشي چې کوم عیسایانو دا آیاتونه د هغه مبارک نازل چې ګور هغه اهل کتاب دي او چې په صحیح دین د موسی علیہ السلام باندې قائم او کله د نبی علیہ السلام دین راغی نو سیده په جړا او سیده قبول او تاسو یې يهوديانو په صحیح دین نه قائم کړه. تاسو په صحیح دین قائم وې او نبی علیہ السلام دا دین راوړی و تاسو هم چې قبول کړئ. کوم خلک چې په عیسایانو کې خپل صحیح عقیده قائم ځکه دا غیو د نبی علیہ السلام په منځ کې څه فرق نشته. نو چې هغه کله خبره واورېده سیده په جړا باندې شو. وایي چې نبی علیہ السلام چې په مکه مکرمه کې و په پنځم کال د نبوت باندې نو حالات ډېر سخت. په دغه ورځو کې الله تعالی سورۃ کهف نازل کړه. سورۃ کهف کې دا مقصد مومنانو ته چې ورسم بادشاہانو بچیو او دین قبول کړه او هجرت یې وکړه
پلار کې غار ته ورننه واته الله تعالی به ال خوب راوستو نو مؤمنانو چې په مکه مکرمه کې تاسو د تکلیف دی بس هجرت وکړئ کنه انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم دا سورت د دې لپاره نازل شوی او په مکه مکرمه کې سورت کهف چې هغه د نور علاقو کې خلق په دین باندې ظلم وکړو تاسو هجرت وکړئ د پاول بیر باندې په نظام کال نبوت باندې 12 کسانو او څلور خزیوی او عثمان بن عفان رضی الله عنه مشهور او دا غي خزا او د نبی رسول الله لور رقیہ رضی الله عنها هم ورسره او هجرت وکړه لاړه حبشي ته ورسېد او ال د چې دا عیسایان چې و د حبشي دا به صحیح دین باندې قائم نو هغه کې ال د امن باندې بیا به دوی کال باندې دا واقعه رااله چې نبی رسول الله رمضان میاشت نبی رسول الله راغی د کعبه خواته او د کعبه خواته چې دا کومه حتوین دی دیوال دی هغه د دادن نزګیر پدې کې به مشرکان ناسو غفونه ویل کول نبی رسول الله راغی او ناصافه شروع وکړل بسم الله الرحمن الرحیم والنجم اذا هوا دا سورته شروع کو اځ نبی رسول الله تلاوت کوي کنه ازدی زمانی او قاری تلاوت کوي بسړه وته نشټینګي پیغمبر علیہ السلام تلاوت کوي څومره متقی انسان دی نبی علیہ السلام دا تلاوت شروع کو د مشرکانو خلی وته ناس تاسو خاموش وته ناس ته ویل بسرونه باندې مرغۍ ناس تر دې پورې چې نبی علیہ السلام اخري آیات ته ورسېدو چې فسجدوا لله واعبدوا الله ته سجده وکړي الله بندگی وکړي ټول مشرکان الله ته سجده وکړه به اختیار په ځان باندې پوی نه شو دومره متاثر شو چې سجده وکړه نو دا خبره خوره شو الته چې ایتوپیا د کوم مسلمانان تلو هغه وګونه ته دا خبره ورسېده یاره کسانو سجده کړل او راځي خلکو اسلام قبول کړي نبی علیہ السلام خلکو ومنو هغه استر روان او دل د خلاصې سجده دی به اختیار کړو قصدن او ارادتن خو نو کړو بزان دوی نه نبی علیہ السلام د دومره متاثر شو چې به اختیار به سجده باندې پرېو نو بیا چې دی مشرکانو د خلکو ویل دا تاسو چلو کو تاسو خو سجده وکړه الله ته دیو ځان نه دروغ ویل دا موږ ځکه سجده وکړه چې نبی علیہ السلام زموږ د دې بوتانو صفت کړو او تلک الغران یقول علا وان شفاعتهن لترتجى نبی علیہ السلام وی بتلاوت کی ویل مشرکان ویل دا تاسو دا بوتان چې دا لوی لوی ډنګان دي او دوی چې سفارش وکړي نو کې دې شي قبول شي نبی علیہ السلام دې خبره نه وکړه خو دوی د ځان د بچاو لپاره دا دروغ و هغه مسلمانان چې د ایتوپیا نراله بلاره کې وته پته ولګي چې دا هو سي افواله سبير ته له سمکی مکرمه ترانه واته او ال دې پناه واغسته چا سره د دې نورسته مسلمانانو باندې ظلم خزيات شو ورنه تاسو لا به کې ال تنتلوي نبی علیہ السلام بیا ویل چې صحابو ته چې بیا لاړ شي او په دې کارت باندې د هجرت ډیر ګران مخکې خو جاته پته نو خو دې پر رجسو کو وطن د شپې به وته او بهر دیم نه پرې خوله په دویم کارت باندې حبشې ته هجرت وشو په هغه مکه مکرمه نه دا د هجرت مدینه نه مخکې خبرې دي ګوره نو په دې دویم پیر په هجرت کې بحث شي سړیو او 18 یا 19 زنانه وي او جعفر رضی الله عنه مشهور لاړه ایتوپیا ته ورسېده ډېر تکلیفونه باندې
خپې له مزل یې وکړي پیاده مزل یې وکړي او بلارو باندې به نه تله په دې غرونو باندې به تله ځکه بلارو باندې خو هغوی خلک ونیوله نو هلته ورسېده مشرکانو پسې عمرو بن العاص رضی الله عنه چې اسلام یې نه دی قبول کړی هغه او عبدالله بن ربیعه ویل تاسو لاړ شئ او دا تحفې دې بادشاه له یوسئ دا کسان زموږ نه راتښتېدل دي او دا موږ له واپس راکړه هغه چې هلته لاړه نو بادشاه ته یې وویل دا کسان د خپل پلار نیکه دین یې پرېښی دی او ستا دین یې هم نه دی قبول کړی څه نوی دین یې راوړی دی څه وایي او دا اوباش او لوفران هلکان دي نافرمان هلکان دي دا موږ ته بېرته حواله که د پلاران یې ښه تربیت کولی شي نجاشي دا د دغې بادشاه لقب او خپل نوم یې اسحمه ابن ابکر یا اسحمه ابن ابجر هغه وویل ورځئ که زه به دا کسان راوغواړم جعفر رضی الله عنه یې راوستو ویل تاسو څه کوئ څه مقصد هم دی هغه د ټوله خبره وکړه چې موږ به د بوتانو عبادت کوو او په مونږ کې به زورور سړي چې دی نو کمزوری سړی خوړو مردارې به م خوړي شراب به م څکه ګاونډي حقوق به م پامالوله د میلمه د خپلوانو نبي علیه السلام راغی مونږ ته ویلې چې د الله عبادت وکړئ پاکدامني اختیار کړئ پردي حقونه مه ضایع کوئ نو مونږ هغه دین قبول کړو او دې خلکو را باندې ظلم شروع کړو بیا ورته هغه وویل ته د قرآن څه آیاتونه یې هغه کوم آیات قرآن چې پرې نازل دی د هغې نه ووایه نو جعفر رضی الله عنه بسم الله وکړو سورة مریم یې شروع کړو کافها یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبده زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا دا آیاتونه چې هغه ویل نو د سترګو نه اوښکې روانې ټوله ګیرې لمده شوه بادشاه و په دې دربار کې د قرآن دا تلاوت شروع ټولو خلکو ژړله په دې پارلیمنټ کې هر سړي ژړله او بیا یې وویل قرآن د تلاوت نه وروسته وایي زما دې په الله قسم دا قرآن او انجیل دا د یو مشکات د یو ډیوي نه بهر ته راوتي او زی هغه عبدالله عمرو بن العاص ته ویل او عبدالله بن ربیعه زه تاسو ته دا نه حواله کوم زی خپلې تحفې م والئ او زی دوی دواړه چې بهر ته راووته نو د عبدالله عمرو بن العاص ویل سبا له دې نجاشي ته داسې خبره کومه چې د دې مسلمانانو جرړې کټ عبدالله بن ربیعه ورته وویل پرېږده مړه بس یې دې دلته کم از کم خپلوان هم دي که کلیوال هم دي پرېږده دلته یې جو ښه ده زه چې ځو هغه ویل نه نه سبا ورته داسې خبره کوم چې د دې مسلمانانو خیر نشته سبا له درخواست وکړو راغی بېرته او ویل دا مسلمانان د عیسی علیه السلام په باره کې ډېره ناشنا خبره کوي نو هغې بیا د مسلمانان طلب کړه ویل تاسو د عیسی علیه السلام په باره کې څه وایي هغه ورته وویل عیسی علیه السلام د الله تعالی بنده دی رسول دی خدای نه دی او د مریم زوی دی البتول العذراء الحسینه د دې مور چې دی پاک دامنه وه بتول وه نکاح یې نه و کړی او پیغله مزنقه وایي بس هغه د ځمکې نه د کجورې دا کجوره چې دی د دې په دې سر باندې دا کومه وړوکی شان سري دا ټوپۍ شان دغه شان یو شی راواغستو او ویل ده چې څه وویله که نه نو په دې کې او د عیسی علیه السلام په ژوند کې په انجیل کې دومره فرق پکې هم نشته سوتر فرق پکې هم نشته ده چې څه وویله دا هغه شان دی بلکل چې په انجیل کې او بیا مسلمانانو ته وویل تاسو ځئ او په دې ځمکه کې ګرځئ او دغه ځای کې وئ
دا آیاتونه د هغې په باره کې نازل دي. مقصد یې دا دی چې کوم سړی صحیح یهودي هغې ته وایي چې په هغه دین باندې چې کوم موسی علیه السلام بیان کړی او کوم سړی چې صحیح عیسائی وي صحیح عیسائی هغې ته وایي چې په هغه دین باندې چې عیسی علیه السلام بیان کړی و چې توحید دی. نو چې اسلام خبر هغه ته پیش شي هغه به ډارې کوم او تاسو یې نه منئ دا یهودیان ځکه تاسو دین بدل کړی دی اوس ته د دین خبره ناشنا ښکاري. لتجدن اشد الناس خامخا ته به بیا ومنې ډېر سخت د خلکو نه عداوة په دشمنۍ کې للذین آمنوا د ایمان والو سره الیهود یهودیان به ډېر سخت ومومې په دشمنۍ کې د مؤمنانو سره والذین اشرکوا او هغه کسان چې شرک یې کړی دی د مکې مشرکان دیو دواړه به د مسلمانانو سره ډېره سخته دشمني کوي. د هغې خبره جواب هم وشو چې څوک ځینې خلک دا وایي چې یاره زموږ د دې یهودیانو سره څه دشمني ده. په هر ځای کې دغه بحث شروع کړی دی چې هلکه زموږ د یهودیانو سره څه دشمني ده. جواب یې دا چې د هغه زموږ سره څه دشمني ده. اولنی سوال دقه دی. الله تعالی وایي چې د هغه په نسبت باندې سخته دشمني د مسلمانانو سره د یهودیانو او د مشرکانو ده. تا اول صاحب د هغه نه تپوس وکړه چې ستا زما څه دشمني ده. نو بیا به وروسته مونږ به ستاسې ځکه دشمني کوو چې ته زموږ سره کړې. ولتجدن او خامخا ته به بیا مومې اقربهم ډېر نږدې د دې مشرکانو نه د دې اهل کتابو نه د دې خلقنا مودة په دوستۍ کې للذین آمنوا دا کسانو سره چې ایمان راوړی دی الذین هغه کسان دي قالو چې وایي انا نسوارا یقینا موږ نسوارا یو عیسایان یو. د دې ځای نه خو داسې پته لګي چې د عیسایانو به د مسلمانانو ته نږدې دي او یهودیان او مشرکان چې هندوان دي دهریان دي هغې به د مسلمانانو سره سخته دشمني کوي. نن خو چې مونږ ګورو عیسایان هم د مسلمانانو څخه سخت دشمني کوي. صلیبي جنګونه او نن سبا امریکا چې د یهودي عیسایي ریاست دی. یو یهودي ویلي چې امریکا په اصل کې یهودي عیسایي ریاست دی. نو هغې هم د مسلمانانو سره دشمني ده. د دې یو جواب دا دی چې د دې نه عام عیسایان نه دي مراد. هغه عیسایان دي مراد دي چې هغه د عیسی علیه السلام په هغه صحیح عقیده باندې قایم دي چې هغه د توحید عقیده ده. او دا وسنی عیسایان دا په سینټ پال پسې روان دي. پولس چې ورته وایي عیسی علیه السلام ویله خدای یو دی. د هغه نه وروسته یو سړی راغی هغې د سینټ پال وایي پولس هغه ویله خدایان درې دي. نو صحیح عیسایي چې هغه مسلمانانو سره دشمني نه کوي ځکه د هغه د مسلمان دین یو دی چې توحید دی. او چې کومه به سینټ پال پسې روان دي لکه دا اوس کیتولیک چرچ چې دی دا ټول به سینټ پال پسې روان دي د درې خدایانو قایل دي. ذلک دا په دې وجه باندې دا عیسایان مسلمانانو ته نږدې دي بأن منهم قسیسین چې بېشکه بعضې د دېو نه قسیسین طلبګار د حق دي علما دي په دیو کې ورهبانا او بدی کی خدا پرست خلق دے دا اللہ نے یریدن کی وانہم لا یستکبرون و دا عیسایان چی دیو تکبر نکئی. دلیل لے جی بکم قوم کی علمائی او خدای خلق کی دنیا پرست خلق نہیں با قوم کی بدا خبری چی دا حق منون کی یو دا سی خلق با قوم کی موجودی چې هغه خدا پرست دی دنیا پرست علما نه وي نو هغه قوم به تکبر هم نه کوي او هغه قوم به حق مني. نو به عیسایان داسې خلک شته. وإذا سمعوا کله چې دوی واوري ما هغه څه لره انزل إلى الرسول چې نازل کړی شوي دی نبي علیه السلام ته ترى تبین أعینهم سترګې د دوی تفیض من الدمع چې بهیږي به د اوښکو نه مما عرفوا من الحق الذي وجنا چې پیژندلې دی حق لرا ومن السرور بكاء دې درجه د خوشحالۍ نه جوړاوي. یو سړی په سینه کې د توحید عقیده پرته
د بهر نه یو سړی راغی او هغه مو د داسې بیان وکړو چې الله یو دی بس هغه په دې باندې خوشحاله شو چې یاره زما په زړه کې کومه عقیده وه د الله د یووالي هغه دی ما ته میلاو شو زه چې به کومه رڼا پسې ګرځېدم هغه راله د خوشحالۍ نه کله ناکله سړی ژاړي او دا ډېر کرکه کېږي ډېره خوشحالي چې راشي سړی بې اختیاره به ژړا کېږي یقولون دی وایي ربنا آمنا ای رب مونږ ایمان راوړی دی فاکتبنا پس ولیکې مونږه مع الشاهدین سره د هغه کسانو نه چې ګواهي ورکوونکي دي په حق باندې د امت محمدي سره مونږ ولیکې چې مونږ هم ایمان راوړی دی عیسایان دې ته وایي وما لنا او سوجد مولر لا نؤمن بالله چې موږ به ایمان نه لرو په الله باندې وما او په هغه څه باندې جاءنا من الحق چې راغلی دی موږ ته د حقنا ونطمع او موږ تمه لرو ان يدخلنا چې داخل وکړي موږ لره ربنا رب زمونږه مع القوم الصالحین سره د هغه قوم نه چې صالحان دي په هغه قوم کې به داخل کړي یا د هغه قوم سره به په جنت کې داخل کړي دا بشارت اخروی چې کله عیسایانو کې بعضې خلکو ایمان راوړل نو څه به ورته میلاو شي جنت به ورته میلاو شي دنیا پرېږده جنت لوی شي فاصابهم الله بس بدله ورکړه الله دیو ته بما قالو د هغه څه چې دوی وایي جنات باغونه تجري چې بهیږي به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه خالدین فیها همیشه به یې په هغې کې وذلک او دا جنت چې دی جزاء المحسنین دا بدله د نیکانو چې هغه ایمان راوړي په نبي علیه السلام باندې والذین کفروا دا تخویف اخروي دی هغه کسان چې کافران دي او د نسبت د دروغو کوي آیاتونه زمونږ ته چې عیسایان دي باقي او یهودیان او مشرکان دي اولئک دغه کسان چې اصحاب الجحیم دا ملګري او اوسېدونکي د دوزخ دی جحیم سخت ورته وایي چې لوی لمبي او سختې لمبي لتجدن اشد الناس خامخا